ویزیبلی زادی موجود دی او د دې په موجودګۍ کې دغه خبرې کول چې کوم دی نو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہیں دا کار زه نه کوم زه مفتی زین الله صاحب ته خواست کوم چې راشي او په دې سټیج باندې د خپلو درنې مېلمنو ته یو څه خبرې وکړي. تھینک یو. الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد. زمون دی کلی تا چې څومره معززین د بهرنا میلمانه راغلي دي د ټولو ناول زه هغه ټولو ته اهلا وسهلا ومرحبا ویلکم اور موسٹ ویلکم کوم هر کله دی راشي. دای نفس زه د جناب یاسر صاحب شاکر اور ممنون یما چې دی دلته د کومې اکیډمۍ اوپننګ کوي نو غي دغه خوشاله په موقع باندې زمزان سره شریک کما مال دعوت راک او محترمو مونږ او تاسو ټول یو خلک یو او د یو کشته مسافر یو. که چرته مونږ او تاسو ځان جدا جدا ګڼو زوی مسجد د جمعات ما او مولا کی دوڑ مسجد تک دا خبره غلطه ده. مولا کی دوڑ مسجد تک دا د غیر خلکو یو مقوله ده چې بس د مولوی صاحب نور معاشري سره د تحصیل او د تانی سره دارنګي د نورو سرګرمو سره سکار نی بس صرف جمعات سره بیکاری نه. محترمو مولوی صاحب پلی گراؤنڈ تم راضی بازار تبمزی عدالت تبمزی او هغه با په دې معاشره کې هغه نور اکټیویټیز هغه جاری ساتي. محترمو زمون دی کلی کې زمون افتخار صاحب او دارنګي یاسر صاحب دی داغي چې کوم ورک ټیم دی اغي د کرکټ په حواله سره مهنت وکړه. محترمو زه خو چرته د یو گیم او د یو کرکټ د دې پلیئر نیم پاتې شوی او د دې مرګرو د خبرې مې اورېدې استاسو د پروګرام آغاز هغه د قران کریم د تلاوت سره وشو. دا ډیره خسته خبره. بیا زموږ د میلما یو ډیر خسته خبره وکړه چې بای زموږ د کرکټ شونه پلیئرز دي نو داغي نور داسې غلط اکټیویټیز هغه چاته نه دي ښکار شوي او دارنګي هغه داغي نه لري. نو دا یو ډیر خوشاله خبره ده. نن کومه او تاسو وګورو زموږ په دې سوسایټي کې قتل او غارت او وړه خبره جنگ جګړه دا کله وشي چې کله زموږ نوجوانان فارغ ناشتي چې داغي څه شغل ني داغي څه مصروفیت ني نو په وړه خبره باندې داغي جنگ جګړه راځي. محترمو زموږ دین اسلام مونږ چونکی بیسیکلی وی آر آل د مسلمز مونږ مسلمانان یو. مونږ کلمه ویل دا چې لا اله الا الله محمد رسول الله. هغه یو ار پولیټیکل پارټي سره تعلق ساتي کغه د ار صوبې سره تعلق ساتي کغه هر ملک سره تعلق ساتي کغه عربي دی کغه اجمی دی کغه د کرکټ پلیئر دی او کغه د هاکی پلیئر دی او کغه د بل یو گیم پلیئر دی کغه دکاندار دی کغه رنگ سپین دی کرنګ تور دی. نو مونږ او تاسو ټول مسلمانان یو الحمدلله ثم الحمدلله. ځکه زمونږ او تاسو په خپل میاس کې رشتہ دا رشتہ زمونږ د پټه رشتہ نه ده. ګوره ها دا پټه زمونږ د صوبې دا تعلق زمونږ او تاسو یو بل سره د صوبې نه دی. دا تعلق زمونږ او تاسو د یو بل سره د رنگ نه دی. زمونږ او تاسو تعلق میرا رشتہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ. دا زمونږ لومبني سبق دی. او چې د لا اله الا الله نه مونږ دلته
د دې اکیډمي دا اوپننګ کو او پدې کې زموږ لومبني سبق داري چې تیرا میرا رشتہ کیا جواب را نه دی لا الہ الا اللہ میرا تیرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ مونږ مسلمانان یو محترمو نو مونږ په خپل میس کې غډیسټن نه ساتو نن زمونږ استادو په میس کې یو لوی سپیس راغلی دی یو عام ملګری هغه د قاری صاحب خواته نه ورځي قاری صاحب پلیګراوند خواته نه راځي دې فاصلو مونږ تباہ او برباد کړیو محترمو د صحت په حواله سره د سیر او سیاحت په حواله سره د کېل کود په حواله سره زموږ دین اسلام دا تنگ نظر نه دی چې ګینه مونږ ته زموږ دین اسلام دا اجازت نه راکړي چې تبه یو گیم نه کې نه زموږ په دین اسلام کې د گیم اجازت شته زمونږ استاد په دین اسلام کې د سیر او سیاحت دغه اجازت شته پدې کې د رننګ د منډې د هغه اجازت پکې شته بلکې اے محترمو د منډې باره کې بدل زی او حدیث وېما د تمامي دنیا د تمام انسانانو پیریانو نه اعلی او تمام انبیاو کې بالا چې پیغمبران داغه مقتدیانو امام الانبیاء نبی کرم صلی الله علیه وسلم یو پیرخ خپل بیبي ته وای یا عائشه راځل رننګ کو کنه منډه لګاو کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل عائشه رضی الله عنها سره منډه والے او سره منډه نه وې د منډه کمپټیشن کې وخاجه څوک به مخکې نو عائشه رضی الله عنها ته په مقابله کې مخ کې لاړه نبی رسول الله ورته ویو مقابله دې رن کها مقابله دې هغه رننګ هغه تاو غټل نو سره دې پس ورته بیا وی راځه رننګ مقابله کو نو نبی رسول الله والسلام ته نه پمنډه کې مخ کې شو نبی رسول الله ورته وی تلک بتلک دا مې دناغه بدلا واغسته مخ کې تا میدان غټلو نرما د مقابله دا دوړ د منډهغه میدان وګټلو نو محترمو مونږ او تاسو باندې د خپل بدن د خپل صحت هغه څه حقوق دي هغه ریفریش ساتل هغه ته لګونتا راحت ورکول خپل بدن ته هغه ریلیف ورکول بیا د پلی ګراوند ته راجم کېدو خدا بګوریات ساتو کله کله زمونږ ډیر پلیرانی محترمو دا یادو ساتي چې مونږه غړومبه خبره مسلمانان گیم بم کو کرکټ بم کو مقابله بم کو خدای یادو ساته محترم زمون ډیر پلیئرز دي نو اغي گیم کوي نو دغه د پتونان ښکاری تاسو بلیدي دا ناروا دي حدیث پاک کې راځي الفاخذ عورت دا پتون چې دا په عورت کې داخله د نارینه نو چې مونږ او تاسو زمون سونه پلیئرز دي چې د دې خبرې خیال ساتي چې داغي په گیم دوران کې داغي په تونان د ښکارني د کلانت پر اوريږي بلکې بعض علماو هغه خو لیکلي چې لعن الناظر والمنظور الیه چې دغه پتونانو ته بربند پتونانو ته صبوري کاغه لامبو لامبي کاغه دی ک کرکټ کوي کاکی کوي په دغه بربند پتونی باندې لعنت راوړيږي چې کوم خلک تماشګر دي پاغیم لعنت راوړيږي باقی د څنګه چې دلته آغاز په تلاوت سره وشو چې چرته ټورنمنت دي یا چرته بل یو پروګرامي چې پای کې باقی دغه سره بسم الله سره پروګرام شروع کیږي د منځ لپاره پکې وقفه وي مونږ او تاسو د خپل د تمکیل کو چې هغه د جواره دا غسیزونو نه بچو ساتو د حرام خورې نه بچو ساتو محترمو امید دربه دي چې دا پلی ګراوند دا اکیډمي دا به زمونږ د نوجوانانو د لپاره دا یو ډیر خوش آئین وي نوجوانان بدلته کې راځي دلته کې بدی خپل مرګرو سره رايوځي کیږي گیدرینگ به کیږي الله تبارک وتعالى دې دیتا نورم ترقی ورکی او په شریعي حال سره دې الله دا برابر اوچلې زمونږ د سونه میلمانه راغلي دي که چاته مونږه خیرالي نه ویلي اغه له معذرت کو او الله تبارک وتعالى دې زمونږ د ټول راجم کېدا دا زمونږ استادو د پاره د خوشالو ذریعہ وګرځي خبرې ډېری دي خو چونکې نور
ملمانه راغلي دي هغه په دې خاص ټاپک باندې تاسو سره خبرې کوي زه په دې لږو خبرو اکتفا کوم اقول